ټي ټي پی په باره کې اسلامي امارت خپل مسؤلیت ادا کړی. اسلامي امارت وکولای شول چې د پاکستان حکومت او هغوی مخامخ سره کېني، د خبرو کوربتوب یې وکړي، مذاکرات وشي. دا یو پړاو. له دې نه وراخوا ټي ټي پی کوم داسې یو تحریک نه دی چې په تېرو 2 کلو کې را پیدا شوی. دا کلونه سابقه لري. د پاکستان د حکومت خپل اعتراف ده چې په تېرو 20 کلو کې 80,000 پاکستانی وګړي هغه زخمیان شوي دي یا شهیدان شوي دي یا بېکوره شوي دي او خپلو کونو دي. نو دا موضوع پخوانی ده. زموږ به کوشش دا وي چې په دې سیمه کې امن راشي. موږ همیشه د امن کوشش کړی ده. موږ بیا هم خپل کوشش ته دوام ورکوو. موږ نه غواړو چې زموږ په ګاونډي هېواد پاکستان کې د اور بل وي، دلته د چا وینې توی شي، دلته د چا ته تاوان ورسیږي. دا زموږ رسمي پالیسي ده. دا چې د امنیتي ننګونو په برخه کې څنګه پرمختګ کولی شو، موږ په دې برخه کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړي دي، بیا هم خبرې کوو، بیا هم ورسره کوو. او کوشش هم دا ده چې مسایل باید له ډیپلوماتیکو لارو نه، د خبرو له لارو نه، د مذاکراتو له لارو نه حل شي. او امید شته چې په راتلونکي کې به وضعیت نور هم ښه شي.